ښوونځی ستاسې په کور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو زړه ته رانږدې زده کوونکو ستړي مه شئ. زه فضل کریم علمي د ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپاړ کې یم. زموږ د نن ورځې درس د 11 ټولګي د کیمیا وروستی درس دی. په دغې درس کې به موږ د نایتروجن په مرکباتو همدارنګه د کاربن په مرکباتو او ورسره شوه فلزي عناصرو باندې بحث کوو. د نایتروجن تر ټولو مهم مرکب امونیا ده. امونیا تند بوی لري، رنګ نه لري او اوبو کې حلیږي. چې اوبو کې حل شي نو القلي خاصیت ښکاره کوي. معادله یې داسې لیکای شو NH3 دا د امونیا فرمول ده. کله چې دا اوبو کې حلیږي د اوبو په وړاندې دا القلي خاصیت ښکاره کوي. دې القلیوالی په دې کې ده چې دی کولی شي پروتون جذب کړي. چې کله یې هایدروجن جذب که NH سالور امونیم ایون تولیدوي او ورسره څنګ کې هایدروکساید تولیدوي. دې هایدروکساید د تولید له مخې موږ ویلی شو چې د ارهنوز د نظریې له مخې دا القلي ده او د پروتون د جذب له مخې موږ ویلی شو چې دا د برونسټیت د نظریې له مخې القلي ده. امونیا د کلسیم سیانو اماید او اوبو له تعامل څخه لاسته راځي. کلسیم سیانو اماید داسې لیکای شو، دا د کلسیم سیانو اماید فرمول دی. کله چې دا په اوبو کې حلیږي، په اوبو کې چې کله حل شي دې د تعامل څخه کلسیم کاربونیټ او امونیا لاسته راځي. دا د امونیا د لاسته راوړلو یوه لاره. بل د هایبرفرتز د میتود سره سم موږ کولی شو امونیا د نیتروجن او هایدروجن له تعامل څخه هم په مستقیم ډول لاسته راوړو. که چیرې امونیا اکسیدیشن شي د دې د اکسیدیشن څخه نایتروجن مونو اکساید او اوبه تولیدیږي. NH3 امونیا دا اکسیدیشن شي دې د اکسیدیشن څخه نایتروجن مونو اکساید او څه شی تولیدیږي؟ اوبه. د نایتروجن نور مرکبونه نایترایدونه دي. په نایتراید کې د نایتروجن اکسیدیشن درجه -3 ده. کله چې نایتروجن د فلز سره یوځای شي کولی شي نایتراید تولید کړي. په نایترایدونو کې د نایتروجن اړیکې ایوني او کویلانټ اړیکې وي. د بور، سیلیکان او فاسفورس نایترایدونه چې دي دوی اشتراکي اړیکې جوړوي. کلسیم نایتراید، د کلسیم نایتراید فرمول موږ داسې لیکو که چیرې دا د اوبو سره یوځای شي، چې د اوبو سره یوځای شي امونیا تولیدوي او د امونیا سره په څنګ کې کلسیم راغلی، کلسیم هایدروکساید تولیدوي. نو موږ ویلی شو چې هر نایتراید په اوبو کې حل شي د دې د حل کېدو څخه امونیا او اړوند هایدروکساید څنګه کیږي؟ تولیدیږي. اوس که چیرې دا سودیم نایتراید وای، د سودیم نایتراید د حلیدو څخه امونیا او سودیم هایدروکساید تولیدیږي. د نایتروجن اکسایدونه، د نایتروجن اکسایدونه په دې کې نایتروجن مثبت اکسیدیشن درجې لري. کولی شي چې د مثبت یو څخه تر مثبت 5 پورې اکسیدیشن درجې پکې ولري. د نایتروجن ټول اکسایدونه د تودوخې په واسطه موږ کولی شو د امونیم نایتریت له تجزیې څخه لاسته راوړو. که چیرې امونیم نایتریت تجزیه شي دې د تجزیې څخه نایترس اکساید لاسته راسي. نایترس اکساید او ورسره څنګ کې اوبه لاسته راسي. دغې نایترس اکساید د اکسیدیشن څخه د نایتروجن نور اکسایدونه لاسته راځي. لکه موږ نایترس اکساید را اخلو د اکسیجن سره یوځای کوو، دې څخه به نایتروجن مونو اکساید تولیدیږي. دغه مرکب د نایترس اکساید چې ده دا رنګ نه لري، بې رنګه ګاز دی. کیمیاوي فعالیت او زهري خاصیت له نورو اکسایدونو څخه کم دی. څومره چې په دې کې اکسیجن زیاتیږي په هماغه اندازه د دې اکسایدو کیمیاوي فعالیت څنګه کیږي؟ ډیریږي. د نایتروجن تر ټولو مشهور تیزاب هغه نایتریک اسید دی. نایتریک اسید HNO3 فرمول ده. دا د خورې د تیزابو په نوم هم مشهور ده. دا موږ کولی شو په معمول ډول 88% غلظت سره څنګه کو؟ لاسته راوړو. کتلوي کثافت یې 1.02 ګرام پر سانتي متر مکعب دی. دا یو قوي اکسیدیشن کوونکی تیزاب دی. نور مواد اکسیدیشن کوي او خپله ارجاع کیږي.
که چیرې د فلزات د غیر فلزاتو سره یوځای شي اړوند تیزابونه جوړوي. لکه نایتریک اسید که چیرې د سلفر سره یوځای شي د چی سره سلفر سره نو په سلفوریک اسید بدلیږي. سلفوریک اسید ور سره څنګ کې نایتروجن ډای اکساید او اوبه تولیدوي. همدارنګه که چیرې فاسفورس سره یوځای شي نایتریک اسید په فاسفورس هم پکې حلیږي په فاسفوریک اسید بدلیږي H3PO4 ورسره څنګ کې همدغه اکساید نایتروجن ډای اکساید او اوبه. که چیرې کاربن پکې حل شي نایتریک اسید کې کاربن هم حلیدی شي. د کاربن او نایتریک اسید له تعامل څخه کاربونیک اسید جوړیږي ځکه دلته د غیر فلز کاربن راغلی. ورسره څنګ کې د نایتروجن ډای اکساید او اوبه لاسته راسي. که چیرې نایتریک اسید کې مس ولویږي نو مس په نایتریک اسید کې حلیدی شي. د مسو په نایتریت بدلیږي. په څه شي بدلیږي؟ د مسو په نایتریت بدلیږي. ورسره څنګ کې نایتروجن مونو اکساید او اوبه تولیدوي. فاسفورس د پنځم اصلي ګروپ دویم عنصر دی. په دریو الوتروپیو سره موندل کیږي یعنې په دریو فزیکي حالتونو فزیکي شکلونو سره موندل کیږي. یو تور فاسفورس، سور فاسفورس او ورسره څنګ کې سپین فاسفورس. په دغو دریو الوتروپیو سره فاسفورس موندل کیږي. د تور فاسفورس خاصیت دا ده چې دا د بریښنا هادي ده. د بریښنا هادي ده. دوه غیر فلزونه موږ سره د بریښنا هادي دي. یو کاربن ده چې د ګرافیت الوتروپي برق تیرولی شي او یو فاسفورس د تور فاسفورس کولی شي برق جریان انتقال کړي. سور فاسفورس دې څخه موږ کولی شو اورلګید قطي جوړې کړو. د اورلګید د قطیو کوم اړخونه چې وي هغه سورواله لري هغه د سور فاسفورس او د سلفر له کبله ده. یعنې سور فاسفورس هلته کارول شوی. سپین فاسفورس دا تسعید کوونکی دی او همدارنګه دې څخه د شوبیني توکو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. زهري خاصیت لري. که چیرې په پوټه کې ولویږي پوټه کې له منځه وړي. د دې د زلخ له کبله فاسفورس ته فاسفور ویل شوی. فاسفور معنا ده ځلیدونکی. د فاسفورس عنصر چې دا د نباتاتو لپاره هم یو اړین عنصر دی. په کیمیاوي سرو په ډول نباتاتو ته ورکول کیږي تر څو نبات پې څنګه وکړي وده وکړي. همدارنګه موږ کولی شو فاسفورس د اړوند فاسفیټ له تجزیې څخه د سیلیکان ډای اکساید او کاربن په شتون کې لاسته راوړو. یعنې که چیرې یو فاسفیټ موږ راوالو کالسیم فاسفیټ، د کالسیم فاسفیټ کاربن او شګې د شګو فورمول سیلیکان ډای اکساید د کوارتز په شکل وي یا د بل په شکل وي. که چیرې کالسیم فاسفیټ د کاربن او سیلیکان ډای اکساید په شتون کې تجزیه شي دی په کالسیم سیلیکیټ بدلیږي. کالسیم سیلیکیټ به جوړوي. ورسره څنګ کې کاربن مونو اکساید تولیدوي او فاسفورس تولیدوي. فاسفورس په دوو مالیکولي شکلونو موندل کیږي. یو فاسفورس 10 اتومه موندل کیږي او بل فاسفورس 4 اتومه موندل کیږي. د څلورم اصلي ګروپ عناصر په څلورم اصلي ګروپ کې کاربن، سیلیکان، جرمنیم، قلعی او سرب شامل دي. دا داسې یو ګروپ ده چې هم فلز هم غیر فلز او هم شبه فلزي عناصر پکې شامل دي. کاربن پکې غیر فلز ده، سیلیکان او جرمنیم پکې شبه فلزي عناصر دي یعنی شبه فلزات دي او قلعی او سرب پکې فلزي خواص لري. قلعی او سرب کولی شي کیمیاوي تعاملونو کې مثبت 2 او مثبت 4 اکسیدیشن درجې غوره کړي. د پورته خوا څخه ښکته خواته د اتومي نمبر په زیاتوالي سره ایدو خواص مختلف تغییر کوي. لکه د قلعی او سربو دپاره د ویلي کېدو او جوش ټکي زیاتیږي او د نورو عناصرو دپاره د پورته خوا نه ښکته خواته کمیږي. کاربن یو داسې عنصر دی چې تر ټولو زیات مرکبات لري. د انسان د بدن د کتلې 18% برخه د کاربن څخه جوړه شوې ده. کاربن کولی شي اشتراکي اړیکې جوړې کړي. یو ګونې شراکي اړیکه، دوه ګونې شراکي اړیکه، درې ګونې شراکي اړیکه، حتی 1.5 ګونې شراکي اړیکه هم جوړولی شي. په دریو الکتروپیو سره موندل کیږي چې
یو سکاره ده یعنی سکاره هم د کاربن شکل ده بل ګرافیت ده ګرافیت هم د کاربن شکل ده او بل چې ده الماس ده الماس هم د کاربن یو شکل دی یو مصنوي الوتروپي د کاربن هغه د هنري کورتو تر مشري لاندې په لابراتوار کې جوړ شوی چې هغې ته فولرین ویل کیږي فولرین دا د کاربن داسې یو الوتروپي ده چې شپېته اتومه د کاربن د ده په یو مالیکول کې وي او د فوټبال د توپ یو شکل لري لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړه کاربن کولی شي اشتراکي اړیکې جوړې کړي یوه ګونې دوه ګونې درې ګونې او 1.5 ګونې کاربن کولی شي په خپلو مرکباتو کې مسلسل اړیکې جوړې کړي لکه داسې اړیکې جوړولی شي چې پرله پسې اړیکې جوړې کړي د کاربن د اتومونو پرله پسې راتګ دا د کاربن د انرژي د کموالي سبب نه ګرځي د کاربن او کاربن د اشتراکي اړیکې انرژي چې ده 360 کیلو جول پر مول ده خو د نورو عنصرونو بیا یې د څخه لږ ده د سلفر او سلفر ترمنځ د اړیکو انرژي چې ده دا 214 کیلو جول پر مول ده او همدارنګه د سیلیکان او سیلیکان ترمنځ د اړیکو انرژي چې ده هغه 1.6 کیلو جول پر مول ده سلفر او سلفر هم اړیکه جوړوي سیلیکان او سیلیکان هم اړیکه جوړولی شي خو دو اړیکې سست دي ډېر په اسانۍ له منځه ځي خو کاربن چې کومې اړیکې جوړوي مسلسل اړیکې دا ډېرې ټینګې اړیکې جوړولی شي کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د کاربن یو اکساید دی بېرنګه بېبویه زهري ګاز دی او همدارنګه خوند نه لري کله چې دی د وینې په هیموګلوبین کې وي د اکسیجن د انتقال مخنیوی کوي چې دې سره تنفسي ستونزې رامنځته کولی شي ورپسې کاربن ډای اکساید دی کاربن ډای اکساید جوړښت CO2 ده دا هم نه رنګ لري نه بوی لري نه خوند لري په هوا کې اده سلنه چې دا 0.04% ده په دومره فیصدي سره پیدا کیدی شي کله چې کاربن ډای اکساید جامد شي د یخ په شکل لکه چې څنګه اوبه جامد کیږي دغسې جامد کیږي هغې ته موږ ډرای آیس یا وچ یخ ویو کاربن ډای اکساید په اوبو کې حلیدی شي او تیزابي خاصیت ښکاره کوي د اوبو او کاربن ډای اکساید محلول ته د سوډا اوبه ویل کیږي شبه فلزي عنصرونه شبه فلزي عنصرونه هغه عنصرونه دي چې دوه ګوني خواص لري هم فلزي خواص لري هم غیر فلزي خواص لري کیمیاوي خواص د غیر فلزاتو ده او فزیکي خواص د فلزاتو ده دا موږ سره محدود عناصر دي په جدول کې دوی په منځنۍ برخه کې راغلي وي ښي اړخ ته غیر فلزات او چپ اړخ ته فلزات وي زه درته د شبه فلزي عناصرو نومونه لیکم تر ټولو مشهور شبه فلز بورون ده سیلیکان جرمنیم ارسنیک انتیموني او ورسره څنګ کې تلوریم او پولونیم دغه عنصرونه شبه فلزات دي بورون په 3 اصلي ګروپ کې ده سیلیکان او جرمنیم په 4 اصلي ګروپ کې ارسنیک او سټیبیم یا قلعی په 15 اصلي ګروپ کې تلوریم او پولونیم په 6 اصلي ګروپ کې دا شبه فلزي عنصرونه دي په شبه فلزي عنصرونو کې موږ اولنی عنصر چې لولو هغه بورون دی بورون په 4 الکتروپیو سره موندل کیږي هر الکتروپي 12 اتومه بور لري کچیرې د کاربن سره یوځای شي کارباید جوړوي کچیرې د نایتروجن سره یوځای شي نایتراید جوړوي هایدروکسایدونه یې تیزابي خاصیت لري د ځمکې په ترکیب کې 3 ضرب لاس په توان منفي 4 سلنې سره موندل کیږي یعنې ځمکه کې ډېر کم پیدا کیږي کچیرې د ترای بروماید سره موږ هایدروجن یوځای کړو نو دې نه بور لاسته راتلی شي بورون ترای بروماید کچیرې دې سره هایدروجن یوځای شي نو د هایدروجن په واسطه دا ارجا کیدی شي بورون او هایدروجن بروماید جوړوي شي د بور په کیمیاوي خواصو کې موږ داسې وایو کچیرې بور د کاربن سره یوځای شي کارباید جوړوي که نایتروجن سره یوځای شي نایتراید جوړوي د بور کارباید په داسې بڼه ده کچیرې کاربن سره بور یوځای شي نو دې څخه بور کارباید په داسې بڼه جوړیږي دې کې 12 اتومه کاربن دي 20 اړخیز جوړښت لري همدارنګه کچیرې د نایتروجن سره بور یوځای شي نو بور نایتراید جوړوي د بور نایترایدونه بور د نایتروجن سره مختلف نایترایدونه جوړولی شي همدارنګه د تجزیې څخه موږ کولی شي بیرته بور لاسته راوړو د بور د اکساید څخه هم بور لاسته راتلی شي د بور اکساید د المونیم سره یوځای شي
ایدي څخه المونیم اکساید او بور لاسته راتلی شي. دغه عنصر چې دا بور دا د المونیم څخه څو ځلې سپک ده، له همدې کبله د سفینو یا راکټونو په جوړولو کې کوم چې هوا ته توغول کیږي او همدارنګه د الوتکو د پوښونو په جوړولو کې له بور څخه ګټه اخیستل کیږي. بوریکس او کارنالیت دا د بور مرکبونه دي، په دې کې 7 او 10 مالیکوله هایدریتي اوبه شتون لري. د بور اکساید بوریک اسید دا د بور هایدروکساید هم ده، دا په دې بڼه یې هم لیکای شو. دا تیزابي خاصیت لري، همدارنګه هلیدونه یې هم تیزابي خاصیت لري او هلیدونه یې د ډایمیر په شکل هم موندل کیدای شي. یعنی بور بروماید دا دې هلاید د تیزابي خاصیت لري، بور کلوراید تیزابي خاصیت لري، دا کیدای شي چې ډایمیر شي، 2 مالیکول په خپلو کې یوځای شي او په دې بڼه ولیکل شي. یعنی ډایمرونه یې لاسته راتلی شي چې غیر مستقیم څلورویشي جوړښت لري د بور هلایدونه. سیلیکان هم د شوه فلزي عنصرونو له جملې څخه دی. د 4 اصلي ګروپ عنصر دی، کولی شي اشتراکي اړیکې رامنځته کړي. که چیرې سیلیکان د ژوندي چونې او سودیم کاربونیټ سره یوځای شي له هغې څخه ښیښه جوړیږي. همدارنګه که چیرې د بور اوکسي ارسناید، سودیم اکساید او المونیم اکساید سره په ویلې شوي حالت کې یوځای شي، دې څخه د اور ضد ښیښه جوړېدی شي چې هغې ته موږ پایرکس ښیښې ویو. همدارنګه سیلیکان نیمه هادي ده، کولی شو د سولرونو په جوړولو کې هم له دې څخه څنګه وکړو ګټه والو. که چیرې سیلیکان د اکساید په بڼه راشي، سیلیکان اکساید سیلیکان ډای اکساید دی، دا هم کوارس ده، یعنی د کوارس په بڼه هم شتون لري، د کاشي په بڼه هم شتون لري. همدارنګه عقیق چې قیمتي ډبره ده هغه هم د سیلیکان ډای اکساید ترکیب په ځان کې لري. که چیرې سیلیکان ډای اکساید له هایدروجن فلوراید سره یوځای شي، دې څخه سیلیکان فلوراید لاسته راځي. سیلیکان ډای اکساید که چیرې دا په تیزابو کې ولویږي هایدروجن فلوراید وکړي، دې څخه سیلیکان فلوراید لاسته راځي، همدارنګه اوبه جوړوي. د سیلیکان هایدریدونه، د سیلیکان هایدریدونو ته سیلانونه هم ویل کیږي. د سیلیکان د هایدراید عمومي فورمول SiNH2N جمع 2 ده. دا هوبهو د مشبوع هایدروکاربونونو د الکانونو فورمول ده، CnH2N جمع 2. چون دلته د 4 ګروپ کاربن راغلی، نو موږ کولی شو د کاربن پر ځای سیلیکان ولیکو. نو دا عمومي فورمول د څه شي ده؟ د سیلانونو ده. خو د سیلان او الکان ترمنځ فرق شته. په سیلان کې د ان شمیر چې دا د سیلیکان د اتومونو شمیر دا کوچنی یا برابر تر 6 وي، یعنی 6 نه لوی قیمت دی نشي غوره کولی. خو په الکان کې د ان شمیر دپاره لیمټ یا حدود نه دی ټاکل شوی، زیات قیمتونه غوره کولی شي، خو دې کې د 6 څخه زیات قیمت نشي غوره کولی. که چیرې ان یو شي SI1H2 ضرب 1 جمع 2، نو دې څخه داسې فورمول جوړیږي چې SI1H4 یو څوک فورمول کې نه لیکي، SiH4 دا هوبهو د میتان په څیر ده، CH4 د میتان فورمول ده که نه، نو دا هم سیلان ده. دې ته موږ ساده سیلان ویلی شو. که چیرې SI پکې 2 شي، سیلیکان اتومونه پکې 2 شي، H به څو شي؟ 6 شي، دې ته ډای سیلان ویل کېږي. که چیرې 3 وي ترای سیلان، که چیرې 4 وي تترا سیلان. همدارنګه که چیرې سیلانونه اکسیدیشن کېږي، دې څخه سیلیکان ډای اکساید لاسته راسي. معادله یې لیکم، که هر سیلان اکسیدیشن شي، دې څخه سیلیکان ډای اکساید لاسته راځي. فرضاً ترای سیلان ده Si3H8، که دا اکسیدیشن شي، دې د اکسیدیشن څخه سیلیکان ډای اکساید او ورسره څنګ کې اوبه لاسته راتلی شي. سیلانونه د مشبوع الکانونو خواص لري. که چیرې همدغه سیلان موږ راوالو SiH4، دا د هایدروجن کلوراید سره یوځای کړو. تاسو ته پته ده چې الکانونه د تیزابونو سره تعویضي تعامل ترسره کوي، نو دلته به هم یو کلورین د یو هایدروجن ځای نیسي، کلورو سیلان جوړوي. په دې ترتیب یو هایدروجن کم شو، پر ځای کلورین راغی. دا هایدروجن دلته دې کلورین پر ځای هایدروجن سره یوځای کیږي او د هایدروجن مالیکول آزادوي. خوږو زده کوونکو، دا زمونږ او ستاسې د 11م ټولګي د کیمیا اړوند موضوعات و. انشاءالله روان ساعت کې به موږ
د 11م ټولګي د کیمیا په سات کې 12م ټولګي د کیمیا اړوند موضوع وایو ځکه هغه درسونه زموږ لږ څه زیات پاتې دي. تر بیا پورې چې زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. مخامخ شه.